بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سر شروع شو. نن موږ وایو محاسن پټ کا چې د نظر نشي. سامعین حضرات، د بد نظرۍ نه د بچ کېدو یو علاج دا دی. علامه ابن قیم رحمه الله وایي چې هغه سړی چې په کم باندې د بد نظرۍ خطر وي یا هغه ماشوم چې کم د بد نظرۍ شکار کیږي، نو پکار دی چې د هغه محاسن هغه پټ کړی شي او خلکو ته ښکاره نشي. امام بغوی په کتاب شرح السنه کې ویلي دي چې ان عثمان رأى صبيا مليحا، حضرت عثمان رضی الله عنه یو خوبصورت ماشوم ولید. فقال دسموا نونته، وی د زنه د غتور کې د زنه د قطاړ لکتور کې ولا الله تصيبه العين، چې د بد نظری ونه رسي. د بد نظری د بس کولو د پاره د غټ یا د ماشوم محاسن هغه پټول پکار دي. د حضرت عثمان رضی الله عنه دا اثر علامه خطابی هم ذکر کړی او ویلي دي چې د ماشوم خوبصورت محاسن پټول پکار دي چې دې چرته د بد نظر شکار نشي. یو شاعر وایي ما كان احوج الكمال الى عيب يوقيه من العين، ما كان احوج الكمال الى عيب يوقيه من العين. و یو صاحب د کمال ډیر محتاج دی چې دی یو عیب ښکاره کړي چې هغه کمال د بد نظر نه بچ شي. سامعین حضرات، دا آثار د حضرت عثمان رضی الله عنه زاد المعاد صفحه 654 کې ذکر کړی دي. زمونږ د عام خلکو نه دا کمزوري کیږي چې مونږه ماشوم خوبصورت کو خلکو ته وړاندې کوو، یا یو ماشوم چالاکی نو څوک یې سبق یاد کړی دی نو غاڼه کې سبق ته ودرې، سو کوئی اعلی کنزل یاد کړی دی کنزل ډیر ښه کوي، سو کې په بل طریقه مخکې کوي، سو پایډو باندې خپل اولاد ځان سره یوځای چمپقه دا غي پټوانو لګي، پټوانه سم ښه کار نه دی. سو کورونه راجم شي او ایډه باندې ځان فرنٹ باندې راولي. دا ټول خبرې چې د خطرې دي د سره سره د بد نظرۍ شکار کیږي او بد نظرۍ ډیر خراب چیز دی. دا حدیث مبارک مضمون دی چې دا اوخ چې دینو کټوي تر رسي او انسان قبر تر رسي. دیو جنا موږ په دې خبره باندې عمل وکړ دی چې موږ محاسن د یو سیز یا د یو ماشوم یا د یو سړی د لکه د جنې خوبصورته هغه موږ پټی کو د منظر عام نه چې هغه د بد نظر شکار نشي. الله دې موږ له فضیلت عمل توفیق راکړي، آمین.